سلورم تعریف او پنځم سو الاضافه الحاصله بین العالم ګورا لومبي صورت کې صرف معنی مصدری مراد وا چې بس ذهن ته معنی مصدری راشي د هغه صورت موجودېدل مرادو نو ٹھیک شو نه د هغه صورت نه ذهن ته نقشه راتلل مرادو صرف سم مرادو صرف چې چا ته خبره موکړه چې دا پلان زید داسې یو کس ته داسې غوګونه دي داسې سترګې دي بس تا صرف په هغه وایلو باندې څه وکړه اکتفا وکړه ته حصول وي او الصورت الحاصله دی ته وي چې ته په خپل سترګو ووینې او د هغه نه یو تصویر په مغزو کې واخلې سکرین شاټ ته وباسې دریم دا چې هغه به موجود وي اور سبي صورت حاصله به هم وي اور حصول به هم وي چې حاضر وي نو لازم د چې صورت حاصله چې چاته ګوره نه ټومیټک داسې یو عکس دماغو کې فلسفیان وي چې موجودي دغه رنګې معنی مصدری او سره ټومیټک موجودي سلورم کې ویلو چې الحاضر عند المدرک باندې کار نه کیږي کله کله به من وعن یو سیز موجودي مخې دی خوستا به اطمینان نه چې دا پلان کې دی وایي کنه اصلي زمونږ د نیا پشان دی قبول النفس لتلك الصوره بلکې زړه به مطمئن شي چې عمده ده دا ایمان ای دکان کې لیدلو چې زړه به کله مطمئن شي کنه دې ته بل دا دی استم نو الاضافه الحاصله بین العالم والمعلوم ز عالم یم او دا منطق معلوم دی د معلومات دي ما سره زما او د په منځ کې چې کم نسبت او کم مینه ده کم تعلق ده کم د استاد حیثیت ده د حیثیت ته د منطق علم وي ورسې دی په تبه پوه شو بزرګه منطق یاد کړه د بزرګه منافی نه ده صحیح شولا عبارت کون پڑھے گا اونچے آواز سے پڑھو وينقسم على قسمين أحدهما يقول له التصور يقال گیسا ويقال له التصور وثانيهما يعبر عنه سلندر ته پتا مجهول صيغه تر اوسه پوه نشو يعبر عنه بالتصديق أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم والمراد بالحكم نسبة أمر إلى أمر آخر وينقسم على قسمين دی عنوان دے تقسیم العلم بعد تعریف العلم دا سبق عنوان دے دا درس عنوان دے دا درس تقسیم دا علم کی پست تعریف دا علم نا دا علم اولا تقسیموں کو علم حضوری علم حصولی بعد ہر یو دو تقسیمو علم حضوری حادث علم حضوری قدیم علم حصولی حادث علم حصولی دا کم تعریف او دا کم تقسیم چې اوس کوي د دې مقسم څه شی دی سوال لکه دا خو څلور قسم دا د دې مقسم څه شی دا د کم علم تقسیم کوي نو دا یاد ساته دا تقسیم دی د علم حصولی حادث د چا تقسیم دی مقسم د دې د پارا علم حصولی حادث دی وینقسم علی قسمین دا علم حصولی حادث دا تقسیمیږي دو قسمونو ته احدهما یقال له التصور یو ته چې کوم دی تصور وي وثانیهما او دویم د دې علم حصولی حادث د قسمونو نه چې دی يعبر عنه بالتصديق داغه تعبیر کولی شي په تصدیق یعنی یو ته تصور وي او بل د سوي تصديق نو څو قسمونه شو لکه اقسام په خبره پوهیږي تاسو به د عنوان ولیکئ علم حصولی حادث کی دو قسمیں تصور و تصدیق تعریف التصور عنوان ثانی چې د سبق عنوان شي بیا عنوان ثالث اما التصور فهو الادراك الخالي عن الحكم اما التصور کم چې تصور ده فهو دادا علم ده دادا علم حصولی حادث ده
ٹھیک شو جی چې الادراک الخالی عن الحکم فهو الادراک دا علم دے دا نوم د علم دے د څه دی لکه د کم علم الخالی عن الحکم کم علم چې د حکم نه خالی وي په تعریف باندې پوه شوې لکه د تصور تعریف څه شو فهو الادراک الخالی عن الحکم هغه علم چې د حکم نه خالی وي ما وی چې زید عمر بکر دغه حکم شته زید اولاد دے د اولاد حکم شو کنه شو زید اولاد نه دے حکم شو کنه شو نو چې زید اولاد دے دا تصدیق شو او زید دا څه شو تصور دی حکم ستوي دے او نه دے اولاد دے عالم دے جاهل دے غبی دے حاضر دے گیس دے سلنڈر دے دا ټول څه شو لکه دا حکم شو دا تصدیق شو حکم بکیو لگے لو کنا اس تصور کی طالب خیال بکے فهو الادراک الخالی عن الحکم دا اغا علم دے چې د حکم نه خالی کله د سړي جیب خالی نو څه پروا نه کنا خو یو سړیو اپ بس کې ناس تو خزم ور سره وا نو اخذ وتوی خان استا خو خیال نه دی دا شاته سړی چې ناس ته تاسو پروټي وختي راسي زما جیب کې ګوته وي دا سه پدې سینو مينور علی لاس وي هغه ته مې ځان پیغله کې بټوا سه ما سره ده په پتا دی لاس وي ځکه وستو خو تشتور خانه کړه نو حکم جیدا خو تشتور خاني دغه تصور ورسېده په خبره فهو الادراک الخالی عن الحکم داغه علم دی چې خالی د سن الکا د حکم نه بل خبره طالب ځان په دې باندې پوه ساتي چې دا حکم یو ځان لټنشن دی نو په دې تفصیل کوي والمراد بالحكم نسبة امر الى امر اخر ایجابا او سلبا ویتبوي چې دا حکم خو راته ډېر یو معلق شي دا حکم دسه شي کله کله به یو سیز نو مخله خو سړی له پته نه جدا څه شه ده تبلیغی سے روزه کې تلو نو ار یو بچو 15 منټه تیر شو چې تقاضا وکم تقاضې له لړشم یو ساده سړی په لومبي ځل تری چې دا تقاضا د څه شي مان اول وایي غوډي تقاضا یادې نو چې تا روټه تناس شوې دي تبلیغیان لو خلک ډېر مختلف خوراکونه راړي کنه هغه یو ویلي دی پلیټ کې لګ دا غوخه راواچو ابل ویلي دی پلیټ کې چاول راواچو هغه بل ویلي دی پلیټ کې لګ مستر راواچو دې پاسې دلې دی دې کې لګاګه تقاضا راواچو هغه وی کچته دا رسولي توپ څه شه ده وایي کنه نو کله کله به ته یو لفظ ډېر اورې خو پوهه به نه ته ورسېږي په خبره کنه نو دې د ته وی چې اسنه تقاضا ته جوړه کې پلیټ کې راواچي ها خو لیټرین کې و تیرا خو مجمع ته خلک ګولي پلیټ ته نه نو وی والمراد بالحكم نسبة امر الى امر اخر دا خو دومره وړه مسله ده هغه کار نه لري سړی ونه د خطر او بیا را کوزې دین شو دا وی معمولی کې استدې پسې پوری مراله والمراد بالحكم نسبة امر الى امر اخر حکم د یو کار نسبت بل کار ته کول یو سیز نسبت امر الى امر اخر د یو سیز نسبت بل تکول څنګه بل تکول ایجابا په اعتبار د ایجاب او سلبا یا په اعتبار د سلب یو اولاړه ده او یو چې کم دنو سره زید ده نسبت امر الى امر اخر امر او امر تګور یو امر نسوک مراد شو قیام او بل نسو زید قائم د قیام نسبت میں زید تو کو کنا دی تو وہی نسبت امر الى امر آخر نسبت امر چما وی زید قائم نو دا زید ته د قیام نسبت ایجابن شو ک سلبن لگا ګور به غیرت ویخ کینا تو خلک بالپن ولر کا متوجی شګنی ګور ګرموم دی والمراد بالحكم نسبة امر الى امر اخر
حکم چې کم دی دا یو داسې ټینشن دی چې د یو سیز نسبت بل ته وکړي ایجابن کله به یو سیز ثابته لکه زید ولاړ دی نو زید له دې ولاړ چیش کړه ثابت دی کړه که نه بل دی ووي زید لیس بقائم زید اوس مې وله ولاړه څه کړه نو او سلبن د یو سیز نسبت مې وکړو بل ته د څه نسبت مې څه ته وکړو ها په کوم اعتبار سره په نفي سره سلبن په نفي سره دیتا چې کله ایجابی نو هغې ته موجبه کلیه وایي څه یې ورته موجبه کلیه خلک ورته بس صرف موجبه وایي او چې کله وایي چې زید لیس بقائما نو دې ته څه وایي لکه سالبه څه وایي ورته لکه قضیه موجبه او قضیه سالبه د ایجاب په صورت کې موجبه د اثبات په صورت کې او د نفي په صورت کې سالبه کته وی چې دا ایجاب او سلب نوم به معنی ير شي د نوم به معنی صحیح ته لکیر کې فقیر ما خو خاب پويږي کنه بالکل چې څوک سووي نو زه پر راسه معنا دا نوم به معنی ير شي سړی عالم خزه کړي وا نه سړی عالم خزه جټه کړي وا نه سړی چتا په موبایل چاته خبرې کولې حدیث وتوی رواه البخاری ناخذ ولا بخاری ورکو ای بدی سکی ته نو چې رواه البخاری ما وی چې رواه البخاری تا واګي چې رواه البخاری نو ودا همانه یریږي زوم که یو سوي ما وبل سکی وی ز پرې د تی ایجاب وصل و ان شئت قلت کستا خوخي او سمې پر راضی نه داسي وایا ایقاعا او انتزاعا ایقاعا زید قائم فزید قیام واقع شوه ده ایقاع واقع شوه ده او انتزاعا زید لیس بقائم زید اولار نه ده نو د ناستی انتزاع شوه ده ناسته توچته شوه ده وی دا ایجاب او سلب او دا ایقاع او انتعاع برابر می شود دا یو شی د درې شل او شپې ته یو شی کنه دا ویاغه حساب کتاب ده کټ کې کسر ته سملی او کخپو ته سملی خو ورشل به په منځ پروتي وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة او لا وقوعها یو بل نوم د تم وام خو بګرانی خبره پويږي کنه وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة او لا وقوعها وکله کله د حکم تفسیر کولی شي په وقوع النسبة چې نسبت واقع ده زید قائم د قیام نسبت واقع شو کنه شو زید لیس بقائم د قیام نسبت نفی شو کنه شو ها د قیام نسبت نفی شو نو کله کله دیته چې کوم د حکم وای نو تصور ستوي طالبہ تعریف التصور دا عنوان لیکه بل عنوان بشي مراد الحكم دا یاد ساته ایقاعا و انتزاعا وجوبا و سلبا وقول وقوع دا د حکم کې دا فرقونه ذاتا ندي دا صرف اعتباری دي دا څه دی لکه ایجابا و سلبا په دې اعتبار سره چې د دې حکم تعلق چې د دې تعلق د دې حکم سره دی مثال زید قائم نو د قیام تعلق چا سره دی زید عالم نو د علم تعلق چا سره دی ایقاعا و انتزاعا دا په دې اعتبار سره دی چې د دې تعلق د متکلم سره دی څه سره دی د وقوع او لا وقوع دا په دې اعتبار سره چې د دې سیس تعلق د نسبت سره دی نسبت واقع دی نسبت نه دی واقع په خبره پوهیږي کنه پوهیږي یو دیجه کیوی نسبت امر الى امر آخر دلته سوال دا دی چې نسبت نا کم نسبت مراد دی یو نسبت تقییدی مرادی نو دلته کې زمون مراد نسبت تقییدی دی ته وی نسبت بین بین دا خبریات ساته کم سیسته چې نحات مبتدا وی هغه ته منطقیان موضوع وی کم سیسته چې نحویان صاحبان خبر وی منطقیان هغه ته محمول شریف وی اوس نسبت تقییدی څه ته وی چې ته د محمول نه مصدر را واخلې او هغه موضوع طرف ته مضاف کې نو د حکم تعریف بس شي
دې ته وایي نسبت تقیدي. د محمول نصر راواله لکه مصدر راواهله او هغه مصدر چاته مضاف کی موضوع ته مضاف کی. نو د حکم تعریف څه شو؟ وقوع د نسبت تقیدی او لا وقوع د نسبت تقیدی. دې ته حکم وایي. دې ته څه وایي لکه حکم. کما اذا تصورت زیدا وحده ته صرف د زید تصور راولې چې لکه زید یو سړی و په خبره ورسېده زما ملګری و. دا خبرې پکې نه صرف زید دا نه چې زما ملګری و دا نه وی چې عالم دی دا نه وی چې قیام ولا ثابت دی صرف د نفس زید تصور ذهن تراولې نو دا حکم سره مقترن شو کنه منفصل شو منفصل شو حکم بګی نشتا. او قائما وحدا یا صرف د قیام سوچو کې خدا قیام زید عمر بکر له ثابت نه صرف اولاړه په مزغو کې راولې دا نه وی چې چاله ثابت تا دغه رنګي د صرف د زید تصور تسوي تصور صرف قیام په مزغو کې راوستو تسوي تصور خو کدا تصور د زید کدا قیام د زید له ثابت کو نو بیا خو تصور نشو تصدیق شولې دغه حکم راغه او د تصور تعریف کې خویلو چې هو الادراک الخالی عن الحكم دا داسې علم دی چې دغه به حکم نه نو وی کما اذا تصورت زیدا وحده لکه ته چې صرف د زید تصور کې ایجاب او سلب پکې نه او قائما وحده یا صرف اور صرف د قیام سوچو کې من دون ان تثبت القيام لزید قطع نظر د دین چې قیام زید له ثابت کې یعنی زید قائم اونوه صرف زیدون وي او تسلبه عنه یا دا قیام د زید نه نفي کې یعنی زید ليس بقائم نو صرف قیام راولي.